أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أهلها قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. عزیزان محترم، کوم موضوع حوالی څه تاسو خدمت کې عرض مو عرض کول څه نن به هم کلیپ ده. هغه دا و څه ازدواجی زندگی اصول آداب و افات و بلیات نن سبا معاشرې ته که سترګې وغړوئ هر کور کې جګړې لانجې دعوې زیاتې بریښي او ایدی وجه دا دی څه کوم کسان څه زندګۍ تېرولې صحیح اصولو باندې آگاه نه وي، اشنا نه وي، نو هغوی کورو کې مسلې جوړیږي او نن سبا معاشرې کې د طلاق اعداد و شمار رشیو دا دی زیاتیږي او ایدی و بنیادی وجه دا دی څه چونکې مو صحیح طریقې سره شناخت نه دی حاصل کړی د کور ازدواجی زندگی. یو کس سنگل زندگی تیره کی سنگل زندگی تیرول څه کمال خبره نه دی. هر یو انسان سنگل زندگی تیرولی شي. کمال دا دی چې انسان ازدواجی زندگی ښه تیره کی او خوندوره تیره کی، اصولو سره تیره کی او خوشگواره تیره کی، هغه بچی سالم وي، هغه مشکلاتو سره روبرو نشي. نو ځنه کسان سره مشکلاتو سره روبرو کیږي هغه بنیادی وجوهات دي. لذا زه کوشش کوم چې دغه څو کلیپو کې هغه وجوهاتو طرف ته هم اشاره وکړم، هغه حل تا دا څه لږ اسلام نقطه نظر وکسو او اسلام نقطه نظر سره خپلې مسلې حل کو. ویلي چې ما او تاسو مسلو حل صرف اور صرف دین کې ده، شریعت کې ده، پروردگار عالم قانون کې ده، پیغمبر اکرم آیین کې ده او د اهل بیت و فرامینو کې ده، اهل بیت و سنت کې ده، سیرت کې ده. لذا ضرورت ده چې د پر اشوب دور کې یو واری بیا واپس وګرځېږو شریعت اسلام ته، سنت نبوي ته، سنت اهل بیت و سیرت اهل بیت ته ور وګرځېږو، پروردگار عالم آیین و قانون ته سر کېږدو څه نجات اندي کې ورکېده. ما عرض کړی و څه واده ځنه کسان معاشرې کې ګریزان دي ته نه یو ټایم څه ودونه نه کوي. ایدی به وجه دا وي څه واده اهمیت نه خبر نه وي، اهدافو نه خبر نه وي. ما عرض کړی و څه واده یو مهمترین هدف هغه د انسان ته سکون، اطمینان. قرآن وعده ده، پروردگار عالم وعده ده لتسکونوا الیها. تاسو واده ذریعه سره سکون ته رسیدای شوي. معاشره کې که بیچینه کسی، بی سکونه کسی، انسان ټینشن معاشره کې کسی صورت انفرادی اجتماعی زیاد شوی ده، ایدی و بنیادی وجه انده ده څه انسان واده ونه کی یا واده صحیح نقطه نظر سره ونه کی. څه کومې طریقې سره واده غوښتی شوی دی یا کومې نگاه دی واده دپاره، هغه نگاه څه کله واده دپاره نه وي. نو که تاسو وکسوئ څه مجردو کسانو کې، سنگل کسانو کې، غیر شادی شده کسانو کې د طلاق، د بے سکونه والا، بے چینه والا، ټینشن والا، حتی خودکشی والا رشیو زیاده ده، جرم و جنایت ورکې زیاد ده. دی بنیادی وجه انده ده چې کله واده ته انسان دی ورنږدې شوی، لذا د بیماری هم زیاتې دي. او یو بل هدف د واده دا دی چې زه عرض کوم این معاشرې اصلاح هم ازدواجی زندگی باندې منحصر ده. که چیرې ودونه کیږي، کورونه جوړیږي، معاشره تشکیل کیږي، معاشره دغو کورونه، خانوادې نه دغو نه تشکیل کیږي. معاشرې اصلاح، معاشرې انقلاب، تبدیلی، معاشرې تقوا، پرهیزګاري د ټوله واده ازدواجی زندگی پسې تړلی، کور پسې تړلی. کور څه اصلاح کیږي، کور څه ښه وي، کور نظام ښه وي، معاشره څه اصلاح کیږي. او بل یو شی مهم شی دا دی څه توحید و دین و توحید پرستانو زمن امام سپیان که چیرې معاشرې کې زیاتیږي، جوړیږي، هغه هم تعلق دی واده سره. زه به دا ته وایم کسه حدیث دی باقاعده څه پیغمبر اکرم یې څه ما یمنع المؤمن الا ان یتخذ اهلا. یو مؤمن ویلی واده نه کوي، واده نه ګریزان دی. پیغمبر دی لعل الله ان یرزقه نسمة تثقل الارض بلا اله الا الله. شاید ته څه واده وکړي، پروردګار عالم ته اولاد دیر کړي، بچي دیر کړي، تو هغه اولاد و بچی و ذریعې سره کلمه توحید زیاته شي.
ایتا واده زریس ایتا بچه او زریس توحید پرست کسان معاشره کې زیاد شي. نکته ده ورکې تکه بچی د وشول اولاد د وشو نسل د جوړ شو کېدای شي تا نسل کې تا اولاد کې تا بچیو کې اولیاء الهی راشي او تا بچی اولیاء الهی جوړیدای شي، ولی الله جوړیدای شي، د انصار المهدی جوړیدای شي، امام مهدی انصار و اعوانونه ایتا اولاد کې کسان راتلای شي. نه ته ویلې واده نه ګورېزان یې پیغمبر اکرم یې څه پکار دی ته واده وکړې ته داسې یو ښه نسل یو ښه اولاد جوړ شي. نن باقاعده معاشرې کې داسې نظریه شته دي، داسې مکاتب شته دي چې هغوی واده نه کولې ترویج کوي، واده نه انکار دی، واده په خلاف معاشرې کې خلک جوانان اکساو کوي چې ودونه ما کوئ. هغه دپاره شیطني هغوی ته داسې افکار دي چې هغه هغوی ذهنو باندې ناست دي چې هغه کې یو شی دا دی چې نه کسان چې څو پورې زمانې امام نه وي رغلی هغه که نکاح درته ونه کړي وره پورې ته واده نشئ کوی. نو بیا دوی نه دا پوښتنه کوو چې ته کوم نکاح سره دنیا ته رغلی یې؟ زمانې امام خو ماسې نه دی رغلی. تا پلار کوم نکاح سره دنیا ته رغلی؟ زمانې امام خو ماسې نشته دی. تا ته دا نظریه چې کومو کسانو دیر کړي دی هغه کوم نکاح سره دنیا ته رغلی دي؟ هغه ټایم کې خو زمانې امام مثلا غیب پردې کې دی یا هغه نکاح خو یې نه دی الویستلی. نو دا خو یوه مسئله ده، انسان ځان باندې سوچ وکړي. آیا امام زمان آیا 12 امام ته عجل الله تعالی فرجه الشریف انداسې ویلي دي چې ته قول شته دی، چې ته دی باندې دلیل شته دی، چې ته دی خبرې منطق و لاجیک شته دی، که صرف یوه خبره دی یوه عقیده دی مو جوړه کړې دی؟ ما ټول داسې مکاتب شته دي داسې نظریات. لذا پیغمبر اکرم حدیث دی النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. نکاح ما سنت دی، چای ما سنت نه ومنلو مخې ته نه واړولو، چای ما سنت نه انکار وکړو هغه ما امت نه حسابیږي، ما امتی نه حسابیږي، هغه ما امت کې ځان ما حسابوي. یو بل حدیث دی پیغمبر اکرم زوجو ایاماکم، تاسو خپلو جوانانو ته جوانو بچیو ته بچیانو ته نونو ته ودونه وکوئ. فإن الله تعالی یحسن لهن اخلاقهن. واده ذریعه سه دوی اخلاق پروردگار عالم درست کوي. و یوسع لهن فی ارزاقهن، رزق زیاتوي. کله ته بیلی کیدای شي خدای یو نغند ته مقرر کړي یو ټایم سره دعا شي پروردگار عالم دعا ته مقرر کی بچی د پیدا شي رزق بچي او اولاد سره خلقانی سره زیاتیږي. و یزيدهن فی مرواتهن، یغوی مروات او یغوی اخلاق او یغوی آداب بهترین جوړیږي. یا حدیث د پیغمبر اکرم تفتح ابواب السماء بالرحمة فی 4 مواضع وعند النکاح. پیغمبر اکرم داسې څلورو ځایو کې د رحمت اسمان رحمت دروازې خدای بندگانو باندې خلاصوي. هغوی نه یو ځای نکاح و واده ولا مرحله ده چې کله انسان نکاح و واده ولا مرحله ته داخل شولو پروردگار عالم هغه باندې د رحمت دروازې د اسمان خلاصوي. یا حدیث د من کان علی دینی و دین داوود و سلیمان و ابراهیم فلیتزوج. پیغمبر دی چې چونکې ما دین باندې وي داوود و سلیمان و ابراهیم دین باندې وي دغه انبیا مني په کار دی واده وکړي. ان وجد الی النکاح سبیلا، که چیرې نکاح دپاره واده دپاره لیار او ته فراهم وي اسبابو ته فراهم وي په کار دی واده نه انکار نشي، واده ته رکاوټ ځان ته ما جوړوي، توان لري قدرت لري واس لري واده په کار دی وکړي. یو حدیث کې پیغمبر داسې من احب فطرتی، چوکای ما فطرت و آیین و شریعت منی محبت ورسره کوي فلیتسن بسنتی و من سنتی النکاح. په کار دی هغه ما سنت باندې روان شي، ما سنت زنده کی، ما سنت اپنو کی، ما سنت کې نکاح رغلی دی، نکاح ما سنت ولا شی دی. یو بل حدیث کې پیغمبر تزوجوا فانی مکافر بکم الامم غدا فی الیوم القیامه. او مسلمانو او امتیانو تاسو ودونه وکوئ تا داسې قیامت ورځې تاسو اولادو باندې زه نورو امتیانو باندې فخر وکم، اما امت زیات وي زه فخر وکم چې اما امت زیات دی. حتی ان السقط لیجیء مخبنطئا فی علی باب الجنه. پیغمبر دی چې حتی هغه سې بچی چې هغه سقط شوی وي، امور رحم کې سقط شي، پیدایش کې سقط شي، مړ شي، دنیا نه لاړ شي، هغه به هم قیامت ورځې جنت دروازې پورې راشي، ناراض به وي، ناراحت حالت کې به وي. فیقال له ادخل الجنه، هغه ته به ویلی شي جنت ته نوځه. یا فیقال لا
هغه به وایي چې لا زه ننوځم جنت ته حتی یدخل ابوای الجنة قبلي څو پورې ما نه مخکې ما پلار و مور نوتي نه وي. وکسه څومره غوټه خبره ده که چیرې ته واده وکړې یو بچی د وشو سقط شول او مړ شو هغه جنت دروازې باندې تا ته ولاړ وي څو پورې مور و پلار ځانه مخکې نه وي نو بسلي وره پورې هغه جنت ته نه نوځي. پیغمبر اکرم حدیث د رکعتان یصلیها المتزوج افضل عند الله من 70 رکعة یصلیها غیر متزوج. هغسې 2 رکعته لمونځ هغه شادي شده کس کوي افضل دی د هغه کس المنځ نه چې هغه 80 رکعته لمونځ وي چې غیر شادي شده یې کوي. یعنی شادي شده 2 رکعته لمونځ غیر شادي شده 80 رکعتو سره برابر دی. دوره فضیلت، دوره ثواب، دوره اجر، دوره مقام و رتبه دی. یو بل حدیث کې پیغمبر اکرم المتزوج النائم هغسې کس هغه شادي شده وي الماس وي افضل عند الله خدای سره هغه فضیلت زیات لري من الصائم القائم العزب. هغه کس نه هغه جوان نه هغه غیر شادي شده وي او ټوله ورځې روژه ساتي او ټوله شپې عبادت کوي هغه نه هغه فضیلت زیات دی. یو بل حدیث کې پیغمبر من تزوج فقد اعطى نصف العباده چا څه واده وکړلو سوی څه نیم عبادت هغه ته اجر میلاو شول او نیم عبادت پکار دی هغه خپله وکړي. نو دغو حدیثو ضمن کې ازدواج واده اهمیت و فضیلت ډیر زیات دی. شریعت اسلام کې سنت نبوي کې اهل بیت و سیرت و سنت کې پکار ده نه دی چې هغسې کسان چې هغوی ودونه نه دي کړي غیر شادي شده دي هغوی ځان دپاره مختلفې بهانې دي هغه بهانې پکار دی پرېږدئ واده ځان ته بندوبست وکړي واده اقدام وکړي. وما علینا الا البلاغ المبین. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.